دغه رنګه بل یو حق د خاوند هغه دا دی چې د خاوند رضا او د هغه د خفګان نه ځان ساتل ښځې له پکار دی او خاوند رضا کول. د خاوند رضا دا د جنت سبب دی. که خاوند رضا او دا زنانه به جنت ته ځي که د دې نه خپل خاوند خوشحاله دی، که نه دا جنت ته نشي تللی دا زنانه. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. هر هغه زنانه چې هغه مړه شوه او مرګ ورله په داسې حال کې راغی چې خاوند ترې رضا او خوشحاله دی، دخلت الجنه، دا به جنت ته داخلیږي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی، امام ابن ماجه په خپلو سننو کې راوړی دی. د دې په سند کې ضعف دی، دې حدیث سند کې. بل صحیح روایت واوره، بل صحیح حدیث کې د دې تایید راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا صلت المرأة خمسها، کله چې یوه زنانه پنځه وخته مونځ کوي، پنځه وخته مونځ په نارینه هم فرض دی، په زنانه فرایض ادا کوي. وصلت اذا كانت المرأة، کله چې یو زنانه ده او صلت خمسها، پنځه مونځونه هغه ادا کوي. وصامت شهرها، او د رمضان د میاشتې روجې نیسي، د رمضان د میاشتې روجې نیسي دا زنانه. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وحفظت فرجها، د خپل شرمګاه حفاظت کوي، د بدکارۍ نه د بې پردګۍ نه دا زنانه ځان ساتي. پردې والا او حیا والا زنانه ده، ځکه دا پرده او حیا په دې فرض ده. او د دې دا بدن د دې عقد د خاوند سره شوی دی چې دا د خاوند امانت دی، په دې کې به خیانت نه کوي. او بیا فرمایي واطاعت زوجها، او چې کله دا د خپل خاوند اطاعت کوي، خاوند ورته کومه خبره کوي هغه به مني. او اطاعت چې دی دا تاسو ته پته په معروف کې دی، انما الطاعة فی المعروف، نبی علیه السلام فرمایي. ځکه په نافرمانۍ کې اطاعت نشته دی. که د ګناه حکم ورته خاوند کې بیا دې نه مني، بیا دې ورته په ښه انداز وایي چې دا د ګناه حکم دی. او چې کله ورته هغه یو خدمت وایي، یو کار ورته وایي، او دغه رنګ یو جایز کار دی چې حرام نه دی، دا به یې پوره کوي دا زنانه، د هغې اطاعت به کوي. او که عذري بیماره ده، په تکلیف کې ده، نو په ښه انداز دی وایي چې ما ته تکلیف دی، بیا د خپل عذر پیش کړي. خو دا به د خاوند د اطاعت نه مخ نه اړوي. او د الله نبي بیا فرمایي قیل لها، چې کله زنانه دا کار وکړي، اذا صلت المرأة خمسها، پنځه منځونه کوي، د رمضان روجې نیسي، د خپل نفس حفاظت وکړي، د خپل حیا او عزت خیال وساتي، او د خاوند اطاعت، دا کارونه چې وکړه، دې ته به د جنت د هرې دروازې نه اواز کېږي د قیامت په ورځ باندې. الله اکبر. نو عجیبه خبره دا ده، دې حدیث ته سړی سوچ وکړي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته به ویلی کېږي ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، ته ور داخله شه د جنت کومه دروازه چې ستا خوښه وي په هغې باندې ورځه، ور داخلېږه. دې زنانه ته به دا ویلی کېږي چې د جنت په کومه دروازه باندې ستا خوښه شي ور داخله شه.